ځان ژوندی په ځمکه ښخ که لکه تخم که لویې غواړې د خاورو په مقام شه. السلام علیکم زما ټولو لیدونکو ته ډېره زیاته مینه او ډېر زیات احترامات. هر کال مونږ د خپل کور فاونډیشن لپاره د خپل کور سکول لپاره بیا د هغې خپل کور فاونډیشن د یتیمانانو ماشومانو لپاره په خپلو لیدونکو باندې غږ کوو چې د نړۍ په هر هیواد کې وي چې دا ډېره زیاته ښکلې د روژې میاشت را روانه ده. تاسو هم کولی شئ چې زموږ دغه مستند اداره چې په سوات کې ده او ډېر محترم حاجي محمد علي صاحب د دې مشر دی او په ډېره ښه طریقه باندې لکه د کور غوندې دغه اداره مخ په وړاندې وړي او په سلګونه ماشومان یتیمانان پکې ژوند هم کوي، سبق پکې هم وایي. نو دغه ژوند کول او دغه درس ویل چې دي نو د دې لپاره خامخا د پیسو ټکو ضرورت وي. نو روژه را روانه ده او کم ملګري که هغه په هر هیواد کې وي زکاتونه ورکوي، خیرات ورکوي، صدقات ورکوي، نو دغه اداره چې ده د خپل کور فاونډیشن په نوم باندې دا یوه ډېره زیاته مستنده اداره ده او تاسو کولی شئ چې دغه خپل زکاتونه، صدقې، خیراتونه دا په دغه میاشت کې یا د دې نه مخکې یا وروستو د دغې سلګونو ماشومانو دپاره خامخا ورولېږئ. د اکاونټ نمبر هم په دغه سکرین تاسو ته مینشن کوو او دغه شانتې که کم ملګري ایزي پیسه ایپ لري نو په دغه ایزي پیسه ایپ کې د خپل کور فاونډیشن په نوم باندې یو ایپ دی، د دې نه هم تاسو دوی سره امداد کولی شئ. او دغه ماشومان چې دا یقین وکړئ چې تاسو وګورئ یا که کم ملګري نږدې هغې د لاړ شي خپل کور فاونډیشن ته دغه ماشومان چې تاسو وګورئ نو هر یو هغه کس چې صاحب اولاد وي د هغې ورسره زړه دردېږي نو دغه یتیمانان دغه ماشومان دا د خپل کور فاونډیشن کې اوسېدل او د دوی درسونه سرته رسول په دې کې به موږ خپل کردار خامخا ادا کړو. په کور کې، دفتر کې او یا هر ځای په اسانه تاسو د خپل موبایل ایزي پیسه اپ په ذریعہ خپل زکات او عطیات را لېږلو طریقه خپل موبایل کې ایزي پیسه اپ کولاو کړئ او په مینو کې ډونیشن باندې کلیک کړئ. مختلف ورکړې شوي خیراتي ادارو کې خپل کور فاونډیشن باندې کلیک کړئ، بیا د خپلې مرضۍ رقم درج کړئ او ډونیټ ناو په بټن کلیک کړئ. اخیره کې کنفرم بټن باندې کلیک کړئ او خپل زکات او عطیات راولېږئ. پاکستان کې یا بهر ملکونو کې اوسیدونکي مخیر حضرات خپل زکات او عطیات خپل کور فاونډیشن ته لاندې ورکړې شوي آنلاین بینک اکاونټ په ذریعہ هم په اسانه را لېږلی شئ.